بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانان ورونو، نن مو بیان زکات هغه مسئله متعلق ته څه هغه کوم خلق دي څه هغوی ته زکات ورکول جایز ده. سوره توبه آیت نمبر 60 پارا نمبر 10 کې الله جل جلاله د زکات والا مصرف خیي. زکات اور نور کوم واجبات یعنی صدقات واجبات دي، ضروری صدقې دي، هغه به اندغو اتو زینو کې خرج کولای شي. دین علاوه بل ځکه دغه خرج کونه جایز نه ده. هغه اته زینو کوم دي چې کومو کې زکات اور واجبی صدقې لګون ضروری دي. اغو اتو زینو کې اول کوم دا فقیر، دویم مسکین. د فقیر اور مسکین اصلی معنی کې اگر چې دو اختلاف تا، لیکن زکات په حکم کې دواړه کومه ده برابر دي، هیڅ اختلاف نشته ده. حاصل د خبره دا ده چې کوم سړی سره خپل ضرورت اصلیه چې ته دی کوم استعمال شون دي، اغوی نه زیات بقدر نصاب مال کومه ده نو سړی د څنګه سره خپل ضرورت اصلیه نه زیات چې کوم دی اصلي شون دي کوم استعمال کی رسی، اغه نه زیاتی دي سره دومره پیسې نه وي چې اغه مثلا کوم نصاب ترسي سړی باندې تل چندي برابر دي سره کومه ده مال نو، نو دا سړی فقیر ده، مسکین ده، د زکات ورکولای شي. بس اردو ژبه کې فقیر اور مسکین ایوی معنی کې کوم ده استعمالي چې کوم د زکات مستحق وي. دریم نمبر کې عاملین دي. عاملین چونکی کله اسلامی حکومت وي نو هغه کې حکومت خپل طرف نه څه کسان مقرر کړي وي چې هغه علاقونه صدقات عشر دار ټولوي، بیت المال کې جمع کوي. چونکی د خلق په دې خدمت باندې مامور وي، نو لہذا دغه خلقو ته خرچه کومه ده د زکات طرف نه کومه ده وبسل شي. او چونکی نن سبا کومه ده اسلامی حکومت نشته ده، نو دی وجنه دا شاید نن سبا کومه ده یعنی ساقط ده. څلورم نمبر کې مؤلفه القلوب، دا مصرف هم کومه ده ساقط شوی ده، دا هم اوس نشته ده. پنځم نمبر کې الرقاب. رقاب هغه دین مراد هغه غلام د کوم تخپل آقا خپل سردار ورته یلی وي ست دوره پیسې موتروکا نو زبطو آزاد کنگی، داسې غلام ته مکاتب هم کومه دی شي. نو داسې سړی ته زکات کې حساب ورکون څه دو هغه خپل آقا نه سردار نه غلامۍ نه ځون خلاص کی، نو دا هم جایز ده. پنځم نمبر کې کوم خلکو ته زکات ورکول شي د زکات له خرج کونې ولا ځای هغه الغارمین. غارمین معنا دا قرضدار، مطلب دا ده چې داسې قرضه څنګه باندې لازمه شوی وي او یعنی قرضه ور باندې وشتي وي، ا قرضدار سره دومره پیسې نشته دي چې هغه خپل قرضه ادا کی، نو داسې ضرورتمن خلکو ته زکات ورکون زیاته بهتر ده. اخ فقیر مسکین نه کوم قرضدار نه وي، مثلا دوا کسون دی، فقیر ده مسکین ده خو قرضدار نه ده، او بل سړی کومه ده هغه قرضدار ده، نو د قرضداري ضرورت حاجت کومه ده پوره کول دا ډیر زیات فضیلت لري په نسبت بل نه. ها بعض عالمانو فقهاو دا شرط لګولای دا چې کله د کوم سړی قرضدار ده کدی قرضه چیرې ناجایز شي د پرخستی وي، یو ګونو کور د پرخستی، مثلا شراب وڅخنه د پر 400 څخنه د پر یا واده اور غم کې ناجایز رسمونه د پر قرضه خستی و،
نو بیا داسې سړي مدد بیا زکات پیسو نه ما کوئ چې دا بیا په ګناه باندې اسراف باندې چې کومه ده حوصله افزایي چې کومه ده دې کېږي نو داسې کار کې چې کومه ده دا به بیا مزید که ته پیسې ورکړې قرضه ادا کړه کیدای شي هغه سبا نور ګناهونو باندې نوره قرضه بیا چې کومه ده وړي نو قرضه اصلي شي د پر اخیستې وي ښه شي د پر اخیستې وي هلې چې کومه ده بیا د هغه قرضداري قرضه چې کومه ده ادایګي دپاره زکات پیسې هغه ته ورکول فضیلت لري. اووم نمبر کې فی سبیل الله الله په لاره کې خرج کوون خو دې خبرې باندې ځان پوه کوي چې هر هغه سړی چې کوم نیک کار یا عبادت کوون غوړي اور هغه نیک کار یا عبادت کې مول ضرورت وي نو دا هم فی سبیل الله کې داخل ده خو شرط دا که دا سړی محتاج او ضرورتمند وي یعنی د زکات مستحق وي لہذا غازی مجاهد حاجی طالب علم حفاظ حافظان قاریان چې دا کله فقیرون وي نو دا ټول به فی سبیل الله کې داخل دي دوی ته زکات ورکون افضل اور بهتر ده. بعض نواقف خلق فی سبیل الله ولا غ لفظي ترجمه لغوي ترجمه ګوري بس دي کې هغه ټول کارونه را داخل کړي دي چې هغه څه طریقې سره نکي عبادت کې سکو مدرسي مثلا جمعیت مدرسه اسپیټال مسافرخانه اور سکو مد کویان اور سړکونه اور نور د سکومه د کومې ادارو کې خلق ملازمین کارونه کوي دو کې سکومه د دوله تنخواهونه او د دفتری ضرورت دا ټول دو فی سبیل الله کې داخل کړي دي او د زکات له مصرف یې نه ګرځولای دا سراسر غلط ده د اجماع امت خلاف ته د خبره تفسیر ائمه کوم دي د تفسیر ولا کوم ان ائمه دي هغه د فی سبیل الله ټکای داسې مجاهد او حاجی سره خاص کړی ده چې هغه سره هغه مجاهد سره جهاد تتلن یا حاجی سره حج ولا سامان نو اور کوم حضرات او فقهاو طالبانو په باره کې طالب علم په باره کې یا نور نیک کارونو ولا خالی ورکه شامل کړي دا خو دا شرط لګولای دا چې هغه کچري حاجتمند او محتاج او الی حکومت دا غوته ورکون به جایز ده. ائمه اربعه فقهای امت اچهم د ندیلی سے د کوم رفاع عامه کارونه دي دوی کې حکومت دا مسجد مدرسه او د هسپتالونو مسافرخانه و غیره دوی د پیسې حکومت د زکات لګوي شي د حکومت دا ائمه اربعه فقها دا ندیلی دا د دوی حکومت د خلاف ته د خبره ده شونتي چوک کوي نو دغه شیونو کې پیسې لګون نه د پکور زه مثلا یو ټرست نو راغو کې حکومت بسویر کې ویل چې پیسې د زکات پیسو کې سړای مالک به جوړای نو جمعیت کې ته چوک مالک جوړای مدرسې کې ته چوک مالک جوړای هسپتال کې ته ور کلی ته چوک مالک خونه کو جوړ داسې سړی ته ور کا څنګه د پیسې مالک شي به اغای حکومت د مدرسې ته ور کی یا اغای به حکومت د هسپتال کې ور کی یا مسافرخانه کې یا کوی کې د سیو ضرورتمند حاجتمند او فقیر وو زکات مستحق او توغه ته ور کلی چې دا پیسې واخله او به حکومت د کته مرزي وینو دا د کوی جوړیږي د سړک جوړیږي د کی حکومت د موي لګو نو دا ته حکومت به ورکه ور صدقه کا نو براه راست حکومت دغه شونته مسجد مدرسه هسپتال مسافرخانه کویان پلونه سړکونه دغه شیانو کې د امبولانس دغه شیانو ته ډایرکټ زکات ورکون حکومت سره زکات نه کیږي دی باندې خطر کې سره ځون پوي کوي. اتم نمبر کې ابن السبیل ابن السبیل چې کومه ده مسافر ته ویل شي دینه هغه مسافر مراد ده چې هغه سره سفر کې بقدر ضرورت مال نو اگر چې په خپل وطن باندې دا سړی څومره هم زیات مالدار ولی نو لیکن داسې مسافر کې حکومت سفر او سفر حالت کې حکومت هغه غریب شو مال وسره ونه څنګه مال خرج کړي وای او خپل وطن ته لوړ وای ضرورت پوره کړي وای نو داسې مسافر ته حکومت زکات ال مال به ورکول شي څنګه سره خپل سفر ولکم ضرورت یا پوره کی وطن ته ورني واپس لور شي خو دینه دی خبره باندې ځون خو دینه خبر کیسه دینه هغه مسافر مراد نه د حکومت یو کلینه بل کلی ته یو 2 کیلومتر په فاصله باندې حکومت لوړ وی یا مثلا کلی نه شهر ته غلې وي او داسې کې حکومت یا لوټ شلو یا څه شلو او روز دوی چې مسافر انګه مزدي سفر نه مراد شرعي سفر د حکومت نو دغه یو اته زینه حکومت بیان شلو چې دوی کې حکومت دغه کسانو ته زکات ورکون دغه کې زکات حکومت خرج کون دا جایز ده او دین علاوه حکومت نور زینو کې زکات ورکون جایز نه ده او دې بعد به ان شاء الله به هغه خلک حکومت زکات ورکون جایز نه ده به هغه حکومت بیانېږي واخر دعوانا